السلام علیکم ملګرو. عمران خان ته چې کله په جیل کې پته ولګېده چې د نواز شریف ضمانتونه منظور شوي دي او نواز شریف پاکستان ته واپس را روان دی، نو عمران خان د جیل نه یو ډېر اهم پیغام جاری کړی چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کیږي. بل د نواز شریف راتلو حوالې سره نعیم پنجو ته یو ډېره غټه خبره کړې ده. خبره یې څه کړې ده چې آیا نواز شریف ته دا یو چل خور شوی دی، دا یو جل نواز شریف دپاره خور شوی دی، په دې جیل کې به نواز شریف خپل ګیري که نه د هغې حوالې سره هم څه اپډیټس دي. بل تاسو له دې ویډیو کې ښکاري چې د سکول ماشومان دي او هغه د نواز شریف د پارټۍ چې کوم سټیکرز دي هغه د اوبو په بوتلو باندې او چې کوم لنچ باکسز دي مطلب کوم بریانۍ ډبې دي په هغې باندې دغه سټیکر لګوي. نو د افسوس خبره خو دا ده چې دا د هغه قوم بچي دي، د کوم قوم په ټیکس پیسو، د کوم قوم په پیسو باندې چې د نواز شریف بچي په لندن کې تعلیم کوي، د نواز شریف د بچو په لندن کې خپل کاروبارونه دي جي د هغه قوم بچي لګیا دي، د هغه لیډر د هغه نواز شریف دپاره سټیکر لګوي چې کم پاکستان غر کړی دی، کم دغه بچي غر کړي دي، کم زموږ ټول سیستم تباه وبا دی. نو دې کې اهم رول چې کوم دی د نواز شریف هم دی جي. نو راځو د عمران خان حوالې سره خبره کوو. عمران خان ته چې کله په جیل کې پته ولګېده چې نواز شریف ضمانتونه منظور شوي دي او نواز شریف خو واپس را روان دی، نو نواز شریف نو عمران خان څه پیغام جاری کړی په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو جي. چې کله عمران خان ته جیل کې خپل وکیل د نواز شریف ضمانتونو حوالې سره او وطن ته واپسۍ راتلو حوالې سره ووي، نو عمران خان دا پیغام جاری کړو چې ټول قوم ته دا پیغام جاری کړی چې ټول قوم د رايوځای شي، د ټول قوم د یو پرامن احتجاج وکړي د دې ظلم خلاف چې څنګه یو اشتهاري ملزم ته مجرم ته په یو ورځ کې ضمانت منظوریږي. ټول قوم ته پکار دی چې یو پرامن احتجاج وکړي جي. بل طرف ته نعیم پنجو ته دا هم ویلي دي چې نواز شریف یو اشتهاري دی او هغه لا تر اوسه پورې نااهل دی، مطلب د هغه نااهلي لا تر اوسه پورې برقرار ده جي. نو نعیم پنجو ته دا هم ویلي چې داسې هم کېدی شي چې دا یو پلین وي، په دې پلین باندې نواز شریف پاکستان ته راولي او بیا یې ګرفتاري. نو که چېرې دا یو پلین وي او په دې پلین باندې نواز شریف پاکستان ته راځي، نو دا خو به یو ډېر غټ پلین وي د پاکستان، او دا خو د پاکستان څه کوي چې هر لیډر کم لیډر کرپشن کړي هغه له جیل پکار ده جي. زموږ ملک په اله ترقي کوي چې دا ټول کرپټ خلک ختم شي د دې ملک نه. دا کم کرپټ سیاستدان دي چې دوی له غټه سزا میلو شي، نو اله به زموږ ملک ترقي کوي. چې کم ملک کرپشن یا هغه ملک ترقي نه کوي جي. نو که چېرې دا پلین حافظ صاحب جوړ کړي یا زموږ د پاکستان سپریم کورټ یا زموږ چې کوم ججز دي هغوی دا پلین جوړ کړي، نو ټول قوم به ورله دعا کوي جي. که چېرې دا پلین هغوی په حقیقت کې جوړ کړي او د نواز شریف په حقیقت کې په دې پلین باندې پاکستان ته راولي او بیا د تورو تمبو شاله کړي، نو ټول قوم به ورله دعا کوي جي. ځکه نواز شریف چې کوم دی د هغه نااهلي لا تر اوسه برقراره ده. الله دې وکړي چې د همدغه شان وي او دا پلین حقیقت کې جوړ شوی وي او نواز شریف په دې پلین پاکستان ته راولي او بیا جیل له ور واچوي، دا بیا بعد کې پته لګي. خو چونکې عمران خان مخکې هم ویلي د دې حوالې سره چې زه د پلین دا دی، د نواز شریف د پارټۍ پلین دا دی چې زه په جیل کې یم، دی ماله سزا راکړي او دی الیکشن وکړي چې هر سره دی خپل وي، امپایر هم د دی خپل وي، هر سره دی خپل وي او دی الیکشن وکړي او په داندلي باندې دی الیکشن هم وګټي او په داندلي باندې دی واپس د پاکستان حکومت له راشي. دا د دی پلان دی جي. نو داسې اپډیټس په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کول غوښتل. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.